حدیث مبارک کې راځي وی چې کله نوح علیه السلام خیری وکړي په خپل قوم باندې وی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا، الله په مخ د ځمکه باندې د دې کافرونو یو تن مفریده. دا بددعا وکړه، الله دا کافر هلاک کا، ځکه زه انتظار کوم چې اوس په دوی کې نیکان راورسي، اوس په نیکان راورسي. الله دوی نه چې زیږیږي پیدا کېږي نو کافر او فاسق ته نه پیدا کېږي. الله مخ د ځمکه د دوی نه وزګار کړه. د آخري نوح علیه السلام وکړي او الله تبارک وتعالی د نوح علیه السلام آخري قبول کړي، طوفان راوستو او ټول قوم د نوح علیه السلام الله هلاک. بیا الله تبارک وتعالی نوح علیه السلام ته وفرمایل وی ای نوح پلان کې علاقې ته لاړ شه او الته د خاورو نه لوښي جوړوه، برتنې نه وي دا جوړوه. نوح علیه السلام الته لاړ او د خاورو نه لوښي جوړول 40 کاله د لوښي جوړ کړو، 40 کاله. بس د الله د طرفه حکم چې جوړوه. نوح علیه السلام 40 کاله د خاورو نه لوښي جوړ کړو. 40 کاله پس الله تبارک وتعالی نوح علیه السلام ته وحی کوي دا مات کا. اوس د الله حکم نوح علیه السلام لګیا شو، یو لوښی رالی ځمکې لی راچوي ماتوي. خو زړه کې سخت خفه دی چې په دې ما څومره محنت کړی دی، 40 کاله مې دا لوښي جوړ کړو. اوس الله تبارک وتعالی فرمایي چې ماتې کا. دا لوښي راغستل او ماتول خو خفه. الله تبارک وتعالی ترنه تپوس کوي ای نوح دې زړه ته دې درد راغی، دې زړه ته دې دوک راځي چې دا لوښي ماتوي؟ وی الله ضرور، ما په 40 کاله ځان کړولی دی. الله ته راته وایي چې ماتې کا، ستا حکم دی ماتوم، خو زړه مې پرې ډېر خفه دی. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی ای نوح دا کم قوم د پاره چې تا بددعا کړې وه، دا کم قوم چې تا په ما باندې هلاک کو، دا هم زما جوړ شوی مخلوق، دا ما په خپله جوړ کړی و. ته دا لوښي دې جوړ کړي ما ته یې دومره پې خفه. دا قوم دا انسانان ما په خپله پیدا کړي او تا را باندې هلاک کړو، ما ته به څومره دوک را رسېدلی. نوح علیه السلام ته الله تبارک وتعالی یو تنبیه وکړه چې خیرې نه وي پکار. الله تبارک وتعالی دومره په خپلو انسانانو خفه کېږي. نو دا په موږ سره چې الله مینه ساتي، دا محبت ساتي، دا د دې وجې نه چې په موږ کې څه کمال دی، بلکې دا د دې وجې نه چې موږ د الله جوړ شوی مخلوق یو. او کوم شی چې انسان په خپل جوړ کې د انسان په خفه کېږي، د دې وجې نه الله تبارک وتعالی په خپل مخلوق خفه کېږي. بیا وروسته د دې نه الله تبارک وتعالی وفرمایل وی زه به خپل بندګان چرته هم په یو ځل نه هلاکوم، چرته به هم خپل بندګان په یو ځل باندې نه هلاکوم. نو الله تبارک وتعالی موږ سره ډېره مینه کوي، ډېر محبت کوي. نو حدیث مبارک کې راځي وی قارون چې کله ځمکې ځان ته راوکاږو نو قارون موسی علیه السلام ته چغې کړې وی ما د دې ځمکې نه خلاص کا. خو موسی علیه السلام به ځمکې ته وی ای ځمکې نورې راوکاږه، حتی در دې پورې چې قارون په ځمکې کې ورننوت هلاک شو. الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته وفرمایل ای موسی دومره چغې درته ووالې خو ستا پې ترس رانغی، کو ما ته یو ځل ویلی وی چې یا ربه ما د دې ځمکې نه خلاص که، ما به خلاص کړی خو بدبخته ما ته چغه نه واله، ما ته اواز نه کو، تا ته اوازونه کوله. الله تبارک وتعالی د خپلو بندګانو سره دومره مینه ساتي، دومره محبت ساتي، دومره مهربانه دی الله تبارک وتعالی.